ډېرو محترم مسلمانانو، نن د جمعې د ورځې یو بهترینه یو ښکلې مزیداره وظیفه د قبلېدو واله وظیفه د الله تعالی په دربار کې قبول کړې شوې وظیفه محترمو د اسم اعظم وظیفه هم ده. نو انشاءالله نن د جمعې هغه بهترینه ورځ ده چې په ټولو ورځو کې په ټول کال کې او په ټولو ورځو کې دې ورځ ته فضیلت حاصل دی. نو محترمو دا یو خو د برکتي وظیفه ده او بل خوا د الله جل شانه دوه نومونه دي چې اسم اعظم هم ورته ویلی شي. علما کرامو په دې کې ډېر زیاتې فضایل بیان کړي چې کوم انسان دا وظیفې کوي نو الله جل شانه د انسان حاجتونه پوره کوي، مشکلات اسانوي، بیماری ختموي، قرضونه ختموي. دغه رنګې د نکاح د محبت معاملې دپاره الله جل شانه کافي کیږي. نو ډېر مسلمانان به داسې وي خویندرونه چې زما غږ به اوري، هره وظیفه به زما کوي، لیکن باوجود د دې نه چې د هغوی حاجات نه پوره کیږي. نو محترمو دا زما او ستاسو قصور دی. بل ته به ګوته نه نیسو، خپله رب ته به ګوته نه نیسو چې مالک زمونږ ولې حاجات نه پوره کوي، بلکې دې کې به زمونږ خیر وي. نو محترمو نن چې دا وظیفه کم انسان وکړه انشاءالله چې الله جل شانه د هغه حاجت پوره کړي، په یو ورځ کې پوره کړي، په نیمه ورځ کې پوره کوي، بلکې په یو سکند کې هم پوره کولی شي. دا د الله جل شانه سره اختیار دی. د الله جل شانه ذات چې کوم څیز ته وفرمایي کن فیکون، کن شن و فیکون، هغه څیز موجود شي. الله جل شانه داسې ذات دی. نو محترم زما او ستاسو حاجتونو ته به هم د الله جل شانه د سیډ نه دغه ندا او دغه پروانه میلو شي. لهذا نن دا وظیفه خامخا په یقین دهان سوچ سمج سره یو واره وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو او هغه مسافر کم چې زمونږه غږ اوري، زمونږه وظایف کوي، د خوږ افغانستان نه کوي، دغه رنګې په امریکا کې مسلمانان دی ډېر زمونږه وظایف ګوري، په UK کې دي، په فرانس کې دي، سعودي عرب کې دي، هر ملک کې چې دي او زمونږ आवाज او غږ ورته وررسي نو الله جل شانه دغه خلکو ته د دنیا او آخرت خوشحالۍ ورکړي او الله تعالی دې بیمارانو ته صحت کامله عاجله دایمه ورته نصیب کړي او الله جل شانه تمام حاجتونو لره ستاسو دپاره دا وظیفه کافي وګرځولی. څنګه تاسو ته ما مخکې عرض کړي محترم مسلمانانو چې روزانه مونږ د سورت مزمل ختم کوو، نن هم پرون هم درله الحمدلله کړی، نن به هم د جمعې په بیان کې انشاءالله ټولو مسافرو ته، ټولو تورسرو زنانو ته، رونو بیګانو ته خصوصي دعاګانې کوو چې رب کریم دې ستاسو هر جایز حاجات، هر جایز خواهش د دنیا او آخرت پوره کړي. محترم مسلمانانو زمونږ کومه وظیفه ده هغه د یا حی یا قیوم، ډېره اسانه وظیفه ده، ډېره جامعه وظیفه ده. قرآن کې هم دا الفاظ ذکر دي محترم مسلمانانو او دغه رنګې د دې الفاظو ډېر زیات فضیلت راغلی دی. کم انسان چې د زړه په یقین سره، سوچ سره، دهان سره د ګناهونو نه هټ کر، ګناهونو نه توبې سره د دې وظیفې ورد شروع کی، د دې وظیفې تکرار شروع کی، نو محترم له دې انسان الله جل شانه مددگار شي او دې انسان به الله جل شانه حاجت روا شي. د انسان لپاره به الله جل شانه مشکل کشا شي. ځکه حاجت روا او مشکل کشا څوک دي؟ صرف یو د الله جل شانه ذات دی. دا زمونږ عقیده د مسلمانانو. محترمو لومبی خو تاسو داسې کار وکړئ چې د ټولو ګناهونو نه توبه وباسئ او دا وظیفه انشاءالله په دې ترتیب سره وکړئ. لومبنی ټیم خو چې دی محترمو هغه د جمعې د ورځې اذانونو شروع کېدو نه واخله تر د جمعې مونځ ختمېدو پورې زنانه په کورونو کې، نارینه په جوماتونو کې بغیر د شمارې نه به د دې وظیفې ذکر کوي یا حی یا قیوم. جمعې مونځ وشي زنانه په کورونو کې د ماسپښینې مونځو کې، چونکې په زنانو جمعه نشته دی او نارینه د جمعې د مونځ نفس ډېره په اخلاص او عاجزۍ سره د دې وظیفې نفس دعا وغواړئ او خیر دی یو دوه درې اوښکې هم مبارکې
د خپل ګناهونو په خاطره، د خپل حاجت په خاطره، د خپل بیماری په خاطره رب العالمین ته توی. دغه اوښکې د الله تعالی په نزد باندې ډېرې قدردانې ډېرې مبارکې اوښکې دي کومې چې ستاسو د سترګو نه وبهیږي. دویم وخت محترمو د مازدیګر مونځ نه پس فوراً په خپل ځای باندې کېناستل او 11 پېرې درود ابراهیمي کوم چې موږ مونځ کې وایو دا به ووایئ او بیا به 314 کرته یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم ډېر په محبت سره وایي. محترمو زما د هغه محبوب الله نومونه دي، هغه محبوب الله دې ستاسو حاجتونه پوره کړي. 314 پېرې وروسته د بیا 11 پېرې درود شریف، بیا محترمو 11 پېرې سجده کې به پرېوځئ، 11 پېرې به درود شریف ووایئ او بیا به خپله دعا وغواړئ په سجده کې پوزه تندی الله تعالی ته سولوئ مږئ او بیا چې دی نو 11 پېرې درود شریف او بیا به سجده ختمه کوئ راپابسئ. دغه رنګې محترم مسلمانانو بیا د ماښام د مونځ نه پس 314 پېرې د وظیفه وکئ، ورسره په نفل کولی شئ نو ډېره زیاته به بهتره وي او ورسره په سجده کې د الله تعالی نه خپل حاجت طلب کړئ. دریم نمبر چې دی محترمو د ماسخوتن د مونځ نه پس ویده کېدو نه مخکې 2 رکعته صلات توبه مونځ وکړه، 2 رکعته صلات حاجت وکړه او الله ته عرض وکړه الله د ګناهونو نه مې هم توبه ده، الله که د ګناهونو په وجه زما حاجت نه پوره کېږي نو الله زما د ګناهونو نه توبه ده او الله د 2 رکعته مې صلات حاجت مونځ دی د خپل حاجت دپاره. د هغې نه پس بیا 314 پېرې یا حی یا قیوم ووایئ. دغه رنګې مخکې وروسته درود شریف ووایئ. دغه رنګې په سجده کې بیا 11 پېرې درود شریف ووایئ، بیا دعا په سجده کې وغواړئ او بیا د هغې نه پس درود شریف ووایئ. انشاء الله د الله جل شانه په لوی فضل او احسان او رحمت سره به زما ستاسو حاجات الله جل شانه د دې وظیفې سره انشاءالله ضرور پوره کوي. محترم مسلمانانو نن مبارکه ورځ د ما عاجز ګناهګار ته هم دعاګانې کوئ چې رب الله رب کائنات ته زما هم حامی او ناصر مددګر شي. بله د خوشحالۍ خبره دا ده محترمه انشاءالله عمرې له به مې الله جل شانه بوځي خپل حکم او ارادې سره تاسو ته به ډېرې دعاګانې کوم انشاءالله بغیر د څه ستاسو وینا نه باوجود که تاسو ما ته نه وایئ زه به تاسو ته ډېرې دعاګانې کوم او انشاءالله ستاسو دپاره به الله جل شانه ته سوال کوم چې مالک الله زما دې کتونکو اورېدونکو ته الله تعالی زړه مرادونه حاجتونه پوره کړي، الله تعالی ته ډېر زیات خوشحاله کړي، دنیا او آخرت خوشحالۍ ورته ورکړي. انشاءالله په 6 تاریخ باندې وځم 6 اګست باندې انشاءالله دعاګانې